الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مسلمانان ورونو، نن زمونږه ټاپک او موضوع ده د حج فضیلت. یعنی مونږ او تاسو دومره زیاتې روپۍ ولګو، نو مونږ او تاسو ته په دې روپو باندې څه عوض او څه بدله الله تعالی راکوي. نو حدیث کې راځي اولنی نمبر فضیلت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو انسان حج د بیت الله له لاړ شي او حج د بیت الله وکړي د الله د رضا دپاره په اخلاص سره، نو دا چې کله حج پوره کړي الله تعالی دا واپسۍ کې د حج نه داسې راولیږي لکه انسان چې د مور او پلار نه په ابتدا کې پیدا شي. مطلب دا چې څنګه ماشوم په ابتدا کې پیدا شي بې ګناه وي، هېڅ قسمه خطایي او غلطي پې نه وي، نو دغه رنګې حج د بیت الله فضیلت دا دی او دا یې فضیلت دی چې کله یو انسان حج له لاړ شي روپۍ ولګوي، نو د هغې په بدله کې الله دله دا بدله ورکوي چې د ده ټول ګناهونه معاف کړي. دویم نمبر، ځکه حدیث کې راځي نبی علیه السلام له عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه رالی، نبی علیه السلام ته ویلې ای د الله رسوله لاس راوږد کړئ زه ایمان راوړم. پیغمبر علیه السلام ورته لاس وروږد کړو، نو هغه عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه واپس لاس ځان ته راښکلو. نبی علیه السلام تعجب وکړو، ویل ای عمره ولې دې لاس راښکلو؟ نو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ورته ویل د الله رسوله ایمان راوړم، خو په دې یو شرط باندې چې زما به ټول ګناهونه الله معاف کوي چې مخکې ما څه کړي دي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل ای عمرو بن العاصه، اسلام چې یو سړی راوړي د اسلام په راوړلو سره الله تعالی د ده ټول مخکیني ګناهونه معاف کوي. دویم نمبر چې حج د بیت الله دې وکړلو د هغې فضیلت دا دی چې الله تعالی ستا مخکیني ټول ګناهونه په هغې باندې معاف کوي. نو دې د وجې نه حج د بیت الله فضیلت دا دی چې د دې په وجه باندې الله تعالی د انسان ټول ګناهونه معاف کوي. دویم نمبر، حج د بیت الله په ټولو اعمالو کې افضل عمل دی، ځکه پیغمبر علیه السلام له یو صحابي رالی تپوس یې وکړې د الله رسوله ای الاعمال افضلو، کم یو عمل ډیر افضل دی د الله رسوله؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایلي الایمان بالله، د الله په ذات باندې ایمان راوړل، ځکه د ټولو اعمالو دارومدار او د عمل د قبولیت دپاره شرط دا دی چې ته به د الله په ذات باندې ایمان لري، چې ایمان لري نو هر عمل له الله ته قبول دی، چې ایمان نه لري نو هر قسمه عمل که کې د هغې بدله به تعالی الله په دنیا درکړي، خو په آخرت باندې د ستا د نیکو اعمالو هېڅ بدله بیا نه وي. نو دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلي د الله په ذات باندې ایمان راوړل. دویم نمبر یې د الله رسول الله ثم ماذا، بیا کوم عمل افضل دی؟ پیغمبر اسلام ته وفرمایلي الجهاد فی سبیل الله، د الله په لاره کې جهاد کول. دریم نمبر یې د الله رسوله ثم ماذا، بیا ورپسې کوم یو عمل ډیر افضل دی؟ پیغمبر اسلام ته وفرمایلي الحج مبرور، قبول شوی حج چې کوم دی الله تعالی ته ډیر غوره دی. نو دې د وجې نه محترمو، الله رب العزت انسان چې دا څومره مال ولګوي، دولت ولګوي، روپۍ ولګوي، د دې ثمره ول الله تعالی دا ورکوي چې د دې په وجه الله تعالی د دې انسان غونډ ګناهونه چې مخکې هر شي کړي الله ورته غونډ معاف کوي. واخر دعوانا الحمدلله. او بل محترمو، عاجزانه درخواست درته دا دی چې په دې چینل باندې به اسلامي معلومات شیر کیږي تاسو سره، نو دا چینل ځان سره سبسکرایب هم کوي او ملګرو سره شیر هم کوي. په دې کې به اوس مثال طور باندې موجوده موقع د حج د بیت الله ده، نو مخکې دې ځل موقع کې چې کوم دی د حج فضیلت بیان شو، انشاءالله آینده به په مختلفو حصو کې موږ د حج طریقه بیانو، نو مسلمانانو ورونو سره دا شریکه شي، نو هغې د حج طریقه یاده کړي، بقایا هر قسمه اسلامي معلومات به په دې باندې شیر کیږي. نو تاسو دا چینل یو بل سره شیر کړئ، یو بل سره شریک کړئ، نو انشاءالله فایده به ترېنه ټولو مسلمانانو ته ورسیږي.